الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله سورة النساء دادره حصے اول ایسا کے شپارس احکام بیانی د معاشرے د اصلاح ومینز دا رعیت کی د عوام مینز کے او دا اول ایسا دا آیت 57 پوری دا دویم ایسا بیال آیت 58 نے 134 نمبر آیت پوری دا پدې کې اته احکام بیانې د معاشرې د اصلاح په منځ د راعي او رعیت کې او درې مېسا او بیا تر اخره پورې پای کې بیا د درې فرقو بیان کوي منافقان مؤمنان او يهود نننې سبق دینا آیت 135 نا درے مہیسا شروع کئی درے مہیسا کے درے فرقو بیان کئی مومنان منافقان او اہل کتاب اول بیان دا مومنان کئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو کونو شیء قوامینو کلک ولال بالقسط پا انصافو انصاف لوی انصاف دار چې د الله توحید بیان کړي بالقسط په انصاف او قسط وی انصاف تا سورہ اعراف کې دا شوی آیت نمبر 29 کې قل امر ربی بالقسط و یا حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف او انصاف عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوي کس انصاف توحید لوی انصاف دا دے چې الله ته د الله حق ورکي او بنده ته د بنده حق ورکي ان توحید قل امر نبی بالقسط و یا حکم کړی دی رب زما بالقسط په توحید نو دلته وی کونو قوامین مؤمنان ته وی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو کونو شی قوامینا کلک ولانو بالقسط پا توحید باندے توحید باندې کلک ادرے گئی او یوازی پخپل ادرے دلنا بلکہ شہداء للہ بیان ان کی توحید دا اللہ توحید او بیان کئی کلک ادرے گا کی دسما کا مضبوط کا او پا توحید باندې کلک ادرے گا شہداء للہ بیان ان کے توحید دا اللہ توحید بیان کا دا اللہ دین بیان کا ولو علی انفسکم اگر کوئی ضرر دے بیانو تاسو باندې کتاله تکلیف رسیږي او دې رسیږي خدا اللہ توحید بیان کا ولو علی انفسکم اگر کوئی ضرر دے بیانو تکلیف دے کله دې تکلیف تاسو رسیږي نو او دې رسیږي و اول والدین یا مور او پلار ته تکلیف رسیږي او دې رسیږي د توحید د بیان په وجه کله کله تکلیف رسیږي د کله توحید نه خلاف خلق ستره دنیا دا روک را پکې کو توحید بیانې نو کله تکلیف رسیږي او دې رسیږي ولو علی انفسکم اگر کوئی ضرر دې بیانو تاسو باندې اول والدین یا په مور او پلار باندې والاقربین یا په خپلوانو باندې
که تعالی تکلیف رسیږي او دې رسیږي، مور او پلار ته رسیږي او دې رسیږي، خپلوانو ته رسیږي او دې رسیږي. ان یکن غنیا او فقیرا، ان یکن کچریوی دا سړی غنیان مالدارو او فقیرا یا فقیرا فالله اولا بهما. څه مطلب شو؟ ته بیان کې یو سړی دی هغه شرک کوي، نو هغه مالدار دی، نو ته که زه توحید بیان کم نو دی به خلکو له ملامت شي ځکه مالدار سړی دی، اوچت سړی دی. او فقیرن یا غریب دی، نو ته دی شرک کوي، نو کما بیانو کو نو دی به ملامت شي، دله به تکلیف ورسیږي. یا دا بیانون کې چې دی که دی غریبی او کمالداری مخ کې وی چې ولو علی انفسکم، او خو مخ کې یاد کو، بیانون کې مخ کې یاد کو چې توحید بیان کا کده دې ضرر او تکلیف تا ته رسیږي نو او دې رسیږي. ولو علی انفسکم، اگر کوي ضرر دې بیان پتا باندې پتا سو باندې بیانون کې بکیرالو اول والدین یا مور او پلار ته تکلیف رسیږي او دې رسیږي، ولا اقربین یا خپلوان له تکلیف رسیږي، بلکې الله دم ته حکم کوي چې پلار دې هغه په شرک کې مبتلا دی، عقیده د شرک دا نو هغه ته وایا چې ستا عقیده د شرک دا او توحید ورته بیان کا. لکه ابراهیم علیہ السلام وګوره بیان کړی دی، سورۃ الانعام وګورئ، ابراهیم علیہ السلام پلار ته مسله بیانوي، آیت نمبر 74 سورۃ الانعام سلور آیات آیات کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَچِلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ خپل پلار ته آزر د پلار نومو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آیا نشي ته درګاونه آلهه په خدای توب سره إِنِّي أَرَاكَ يَقِينًا زِوِنَمْ تَالَرَا وَقَوْمَكَ وَقَوْمَ تَالَرَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَگمراهی ښکارا کې. پلار ته وی بابا ستا عقیده د شرک ته تو گمراهی. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقینا زِوِنَمْ تَالَرَا او قوم تَالَرا وگمراهی ښکارا کې. پلار ته مسله بیان کا، نو ګورا پلار له مسله بیان کا، پلار عقیده د شرک وا، نو اوس ابراهیم علیہ السلام له تکلیف رسیږي. ابراهیم علیہ السلام ته پلار ولا سوئی، پلار ولا چې زما کور وځه. سورہ مریم وګورئ، سورہ مریم کې ابراهیم علیہ السلام چې پلار ته مسله بیانوي، هلته ته بیا لږ نورم ولو مسله بیانوي. سورہ مریم 14 آیت نمبر 41 یوسلیتم کې وَكُنْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آیات کا قرآن کی حالت دا ابراہیم علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یقیناً او دے رشتین نبی. اس قال لِأَبِيهِ یاد کا چیل ابراہیم علیہ السلام قل پلاتا یا بتی و پلار ازمو لما تعبد ولی را مدد کہتا ما لا يسمع چنوری ولا يبصر نوینی ولا یغنی عنک شیئا او نسی لرکولتانا اس تکلیفاؤں. او بیا پلار وی ابراہیم علیہ السلام یا ابتی و پلار ازمو انی یقیناً زچیمو قد جاءنی دا کی سر راغلے دے ماتا اللہ راکڑے دے ماتا من العلم دا علم نو ما لم یاتکا آچنے دے درکڑے تا ماتا اللہ علم راکڑے دے تالے ندے درکڑے نفتبینی تابداریو کا زمو اہدکا صراطا سویّا وخیمتاتا لارا برابرم نیغ لار براتو خیمہ. بابا جی ما پس روان سے پلار تا اس کا دی زمانی پلار مشرکو
او زوی ورته وایي چې پلار ته نه پوهېږي وایي بابا دا دومره بې ادبه دی دا بې ادبي نه ده دا ادب دی دا احسان دی وبالوالدین احسانا دا مور او پلار سره احسان دی چې توحید ورته بیان کړي وقولوا للناس حسنا سورہ بقرہ کې وایي دا خلکو سره احسان دی چې توحید ورته بیان کا ولو علی انفسکم اگر کوي ضرر دې بیانو پتا سو باندې او الوالدین یا په مور او پلار باندې یا مور او پلار دې موحدین دي او ته مسله بیانې نو ایله تکلیف رسیږي نو ودی رسیږي ځکه چې ته مسله بیانې نو تا ته مور او پلار ته خلک ګیلې وروړي چې دا وګوره دا زوی د اولیاء او سپکایې کوي نبی اسلام چې توحید بیانولو نو د نبی اسلام والد صاحب خان دای د پیدایش نه مخکې وفات شو د نبی اسلام تربیت شو ناغا ابو طالب تریو هغه وکولو نو ابو طالب هغه له ځلې د مکه د مشرکانو جرګه رااله چې دا وراره زموږ د خدایانو سپکاوی کوي دله کوی کا چې زموږ د خدایانو سپکاوی نه کوي نو ابو طالب نبی اسلام ته وراره لګه گزاره کوا نبی اسلام مخ مبارک د حسین سور شو وته واترو کدی ما ته یو لاس کې نور کې او بلکې سپګمای کې دي زدا مسله پرې خینسم زدا الله توحید بیانو ابو طالب غیرت کړه وته وراره څنګه خوخه یا څه مسله بیان کړه تا یو وختم دیني شي کته څنګه چې مسله بیانې هغه څه بیانوا دي کې تکلیفونه راځي دې مسله کې تکلیفونه راځي خامخا په دې کلی کې چې کله مسله مونږ شروع کا دغه استادانو 50 کاله مخکې نو یې تکلیفونه رسیدلو جګړې شوې دي بیا 40 کاله مخکې چې کله زمونږه نمبر رالو بیان مو شروع کو نو بلا جګړې شوې دي مناظرې شوې دي کله بچا خطر لګلو چې لاره کې به تکینو مړ بدی کو او بدی وجنو نو چې نه ته مقرر د مخ کې دا چې ته می وجن نو می وجنا لار لبه داله لمسون کولو ګیلې به راوړي دا مسله داسې پاسانه نه راخره شوی دی باندې تکلیفونه مصیبتونه تیر شوی دي مونږه مرګ ته غاړې شو ارڅ ته مو غاړې شو الحمدلله سلوخ کاله بیان وصلو د دې زینا زیدار قرآن داخل بالانا سلوخ کاله قرآن بیان شو د توحید چې واله شوی هغه مشران په کلار د اوسنی کم چې نوجوانان دي ټول په دې درس دوران کې پیدا شوی دي دا چا چې سلوخ کالو مو دي سلوخ څخه کم دي نو دا سلوخ کاله کې بری کې بلا تکلیفونه راغلي اوس الحمدلله اوس هغه چا چې توحید نه منلو الحمدلله الشرکیات هغه پرېخه موحدین شو زمونږ هم دا خوخه ده چې جنت تطلل په توحید باندې چې ځان له جنت خوخو نو چې زمونږ دا نور مؤمنان مسلمانان دونه چې دیم جنت ته لاسي ځکه کله سړی ایمان کلمه وای او د شرک ملاوت وسره کوي کلمه وای او شرک هم کوي سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 یو سر شپږم وګورئ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نروړي زیات دي خلقونه په الله باندې مگر د شرک کوي د الله سره اصلاح پیدا کوي د الله سره ایمان نروړي مگر شرک کوي کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله او سره د شرک ملاوت کوي څنګه ملاوت کوي عقیده داوی کلمه وای منظم کوي حجم کوي زکاتم ور کوي عقیده داوی چې شیخ بابا د بادو ذمہوار دی پلانې د تیوی ذمہوار دی پلانې د سرخوبي ذمہوار دی نو کلمه وای او چې دا عقیده وی نو دغه دا عمل نه قبليږي منځونه ابو جهل او دا هغه ملګرو کول او بیت الله شریف کې کول د نهمه سپاره اخره مخ پینځه د سمات کو ما کانا صلاه من البيت الا مكاء وتسديا انو مندري پنځه بیت الله مگر سپیلیاو تاړي
عقیده د ایمان نه الله منلو منځونه هم کول په بیت الله شریف کې کول بیت الله شریف تعمیر هم کړو او اخراتونه کول جان ته وسوتان ورکول خو سره د منځونه به جهنم ته ځي سره د حجونو به جهنم ته ځي سره د خیراتونو به جهنم ته ځي اوسم کې اوسړې وځه هو الحمدلله زه مسلمان ما ز کلمه ما زه حجم کوم زه منځونم کوم خیراتونم کوم او چې کله د په عقیده کې د شرک ملاوت وي ملاوت والا عقیده الله نه منظوري سورہ انعام کې آیت 82 کوي الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آکسان چې ایمان وروړي کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل دا او شرط سره ده ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نیوی ګرکړي ایمان خپل شرک سره د شرک ملاوت پني یو طرف ته کلمه وای بل طرف ته دا عقیده چې شیخ بابا د بادو جمهور دی یو طرف ته کلمه وای منظم کوي حجم کوي او بل طرف ته دا عقیده دا چې فلانه د طبي جمهور فلانه د سرخوږي جمهور د باباګانو په نوم د اولیاء کرام په نوم باندې منښت ور کوي شکرانه ور کوي په دې کلی کې په خوا مونږ چې واړو په خپل شرکیات کړی ماشوم مجلسونه ټولو پاس په مشور کو دي زیارتونو ته سبزی بابا مې او تیاری ته به مو بوتلو دا جوړ شي دا شرکو دا کیده دا شرکو عمل دا شرکو دا شاته دا جو هم سره ولی بابا وته وي دې ته بزنانو چې ول عمل د صلیختینو سمې به وروړي او وی دا ول سمې پیاسې بلیږي جنډې به په ودو وی دا جنډې پیاسې ولاړې دي نو صلیخ کاله مخ کې دا سه حالت نو زبا د شپې به تیار کې لاړم نو دی دا جنډې به مې راغونډې کړي بابا نه مې چې څوک پیونه ویني جګړې به را سره بیا کوي او هغه به هم بیا وسوځولې نظر د غیر الله دی هغه خپل استعمال کې هم نشي راوسته اوس الحمدلله جنډې هم خطو جنډې پینشته دی نو اولیاء همړي په ځان جنډې نشي دوړه دا په ما دوړه تابو دوړه بلبو دوړه او دلته براتل نو ډيري به جوړول چې څو ځامن غواړي څو ډيري دي جوړ کوه امر ځامن به خدای درکې دې دې ته براتل خلک دی بابا ته دی ولی بابا دی ته ولی بابا وای دلته براتل او ډيري به جوړول دا شرکو آل تبتل دا درې درګونو زم خیر الدین بابا او سبزی بابا او دا ولی بابا شرکیات الحمدلله ختم شو خدا اسی ندی ختم شوی دا سلویخ کالا دا قرآن پکې ما بیان کو او موږ نمخ کې استادانو نیمه صدای پورې 50 کال په دې کلی کې دا چغه واله شي دې کې جګړې مراغلي دي په دې کې تانه تحصیل مراغلي په دې کې هر قسمه حالات راغلي دي اوس یې څوک نه مني ابا بدبخت دی هغه په ضد باندې ټینګي چې کوم د الله توحید نه مني نو نقصان داغه دی مونږ ته عزت نه غواړو مونږ ته مال دولت نه غواړو مونږ ته دنیا نه غواړو مونږ ته دا غواړو چې عقیده سمکا چې عقیده دې د قران او سنت مطابق په دې او تعالی چې خالص په توحید باندې شي چې جنت ته لاړ شي او ګناونه ارسانه کې ګناونه با الله معاف کی مونږ ټول ته ټول ګناګارو او شرک الله نه معاف کوي نه به توبه وباسي دنیا کې او شرک په پرېګ دی نو بیا الله توبه قبلې نو دا مسله دا اسانه مسله نه د دې بیان اسانو دا بیان آسان نه دی چې ته بیان کړي دا تکلیفونه راځي خلک به سره بایکاټ کوي تا سره بایکاټ کوي سره قتل بندوبستونه به کوي ځکه الله ویا ایو الذین آمنو ایمان والو کونو شی قوامینا کلک ولار بالقسط په توحید باندې شهداء لله بیانون کې توحید الله ولو علی انفسکم اگر کوي ضرر دې بیانو تاسو باندې الوالدین یا په مور او پلار باندې تعالی تکلیف رسیږي او دې رسیږي د الله توحید بیان کا مور او پلار ته دې تکلیف رسیږي او دې رسیږي توحید بیان کا ولقربین او خپلوانو ته خپلوان باندې خپلوانو لري تکلیف رسیږي او دې رسیږي بیان کا یکون غنیا او کوي دا سره مالدارو او فقیرن یا غریبا والله اولا بهما نتدا مالدار لحاظ کې د غریب لحاظ کې چې دا بیزت شي نه الله وی
فالله اولا بهما دې دوه معنی دي فالله اولا بهما ته باندې مهرباني کې د دې لیاس کې نه الله وی یو معنا اولا په معنا د مهربانو فالله اولا بهما الله مهربان دی تانه په دې دواړو باندې په دې غریب او مالدار باندې الله تعالی ډیر مهربان دی والله اولا بهما الله مهربان دی تانه په دې دواړو باندې په دې غریب او مالدار باندې ته دونه مهربان نه په دې باندې په دې دواړو باندې چې الله څومره مهربان دی او دویما اولا په معنا د نږدې والله اولا بهما الله نږدې دی تا د دې دواړو نوم د الله لحاظ وکنه مخلوق لحاظ مکوا الله تا تنیدې د دې دواړو نو د الله لحاظ وکا الله فالله اولا بهما اولا منهما بکا الله د دې دواړو نږدې تا د الله لحاظ وکا فلا تتبعوا الهوى واستعبدوا مكان خواهش ولا تتبعوا الهوى واستعبدوا مكوي د خواهش ان تعدلوا الله تعدلوا چې انصاف نه کوي تاسو خواہشات بس مدد الله توحید بیان کا انصاف کا الله تعالی الله کور کا او بنده ته بنده کور کا امام ابن قیم رحم الله قصید نونیہ کے فرمائی للہ یکن لا یکون لغیری ولعبد یکن هما حقانی لا تجل نقین یکن واحدا من غیر تبین ولا فرقانی لله يكون لا يكون لغيره ولعبد يكون هما حقاني دا الله جدا حق دے دا بندہ جدا حق دے دا دولا جدا جدا حقوق دي لا تجلنا قين يقوا واحدا من غير التبين ولا فرقاني دا دولا حقوق بیل بیلی دا الله جدا دا بندہ جدا دے دا دولا حقوقا تحقیق پکے ہوکا فلا تتبعوا الهوى واستعبدوا مكوين خواهشا ان تعدلوا الله تعدلوا چې انصاف ونکړي تاسو وان تلؤ او کچري تلؤ کچري وړي تاسو الوا د سټ اړول ته وایي هغه سره دا چې ولادت او سټ دا چې وړي دې ته الوا وایي او اعراض مخ اړول ته وایي نو مخ اړول چې دا چې مخ ته نو دا چې اخواتا چې مخ واړي نو الوا د شرط اړول ته وي او اعراض د مخ اړول ته وي هو ان تلو او کچري واړي هو ان تلو او تورزو کو واړي تاسو مخ واړوي یا بدن واړوي الوا د مخ د شرط اړول ته وي او اعراض د بدن اړول ته وي چې بالکل ټول بدن واړي وین تلو او کچري واړي مخ واړوي تاسو او تورزو یا بدن واړوي تاسو وَإِنَّ اللَّهَ وَمِشَكَ اللَّهَ پاکون کان دې بما پابنه تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار یا ایو الذین آمنو دې څه کوي سبق وتره په پاسو درېګا دل طرح سے پاس دوڑے گا سبق کو ترو واسه دې کو دیګا یا ایو الذین آمنو سبق کو ترو بس یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو آمنو ایمان وروړی آمنو 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 سبق کو ترو بس یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو آمنو کلک شئی پا ایمان ماندے باللہ پا توحید دا اللہ یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو آمنو باللہ کلک شئی پا ایمان پا اللہ باندے و رسول پا پیامبر دا اللہ والکتاب اللہ پا کتاب آباندے نزل چرا لگلے شیر علی رسول پا پیامبر دا اللہ باندے پا پیامبر خپل باندې چرا لگلے پا پیامبر خپلو والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې انزل په کتابونو هغه باندې انزل چې لګلی دي من قبل واخوا مخکې قرآن نه ومن یکفر بالله چې کفر وکړي باندې
وملائکته په ملائکو د الله وکتبه او په کتابونو د الله په کتابونو د الله او رسوله په رسولانو د الله واليوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وقد ضلنا پتاکی سرا گمراه شو ضلالم بعیدا و گمراه لري سره ناکنا. اوس بیان په بار دا منافقانو کې ان الذين بزکا کسان امنو چې ایمان وروړي ثم كفروا بیا کفر کو ثم امنوا بیا ایمان وروړو ثم كفروا بیا کفر کو ثم دادو کفر بیا زیات کو کفر لم يكن الله شرن الله لیغفر لهم چې بخنو کی دیتا ولا لیهدیهم ان با توفیق ور کی دیتا سبیل رسملاره بشر المنافقین زیر اور منافقان ہوتا بان لهم عذابا الیما بشکا تر دیلرا عذابا الیما عذاب دردناک بشر المنافقین زیر اور منافق نو زیر ہے خوش خبرای ته وی خوش خبری خبر پښتو کې وته زیر وی نو دا خو زیر نه دی چې منافق ته زیر ورکا په عذابو دا خو زیر نه خبر نه دی زیر په خبر باندې لکه یو سړی ته ته زیر می در باندې پلار دې مړ دی دا خو زیر نه دا خو رقم خبر دی دا په خندا کوي کنه او سپکایي کنه ذلیل کوي نو الله وی دا منافقو چې د زړه کلمه نه وي په خله وي نو دلا زیر ورکا زیر می در باندې جهنم ته وځي بشیر المنافقین زیر ورکا منافقان ته بشیر حکم دے بشیر المنافقین زیر ورکا منافقان ته بان لهم عذابا الیما بیشکن ترے دیل پارا عذاب دردناک ذلیل کئیے الذین آکسان منافق سوکتے منافق عملی یتغذون الکافرین چنیسی کافرانو لرو اولیاء پا دوستی سرمین دون المؤمنین بید مومنانو نام منافقی اعتقادی اغتا کافرم وی آپ اخلبانی کلموی دا ظلن تصدیق نکئی کلمی دا پارا د جبه اقرار او د جبه تصدیق اقرار باللسان او تصدیق بالقلب نو دې تصدیق نه کوي د سړنا دوکې د پاره کلمه وای آیا بتونا آیا لټوي دی عندهم العزت عندهم وني ذری کافرانو عزت کافر دني کی عزت می عزت کافرانو سره نشتا فإن العزت لله جميعا یقینا عزت د الله اختیار کې ټولا د الله لاس کې ټولا وقد نزل بتاکی سره دا لګل علیکم بتا سبحان دی فل کتاب په قران کې اندا خبرو اذا سمعتم کلاچه وریتانسو آیات الله آیاتنا دلو یکفر بیا انکار کولے کېږي دې پوری واستهزئ بها او ټوکې کولے کېږي دې پوری ولا تقودوا معهم نمکه نه دی سلام قران نه خلاف کار دی د الله د حکم نه خلاف کار دی د نبی رسول الله د طریقې نه خلاف کار دی نو بیا الله وی دا خو د الله دین پورې ټوکی کول شو چې تخپل طریقې ته خوي د نبی رسول الله د طریقې نه خلاف کار کوي او دې ته خوي نو دا خو تا دین پورې ټوکی وکي واستهزئ بیا ټوکی کول کېږي دې پورې نو ته بیا دا خو ته ټوکی کې د الله دین پورې نو ټوکی مکوا د الله دین پورې چې ته خپل عمل چره نه غني د الله د دین مقابله کې د الله د حکم مقابله کې د نبی رسول الله د طریقو مقابله کې او ته چې دا خیر دی وای کنه نو شرط خیر وي د الله د حکم نه خلاف کار دی نو دا شر دی دا خیر نه دی ته خیر نه دی خیر خو ماوي چې ته د الله حکم باندې عمل وکې او شر هغه چې د الله د حکم نه خلاف وکې خیر هغه چې د نبی اسلام په طریقه باندې عمل وکې او چې د نبی اسلام طریقې نه خلاف کړي دا خیر نه دی دا خو شر دی الله وایي ته دې کې عزت لټه د الله آیاتونو نه انکار کول کېږي
د نبی علیہ السلام طریقو نه انکار کول کیږي په زبان حال سره یا زبان قال سره یاغه پر ټوکې کول کیږي نو فلا تقودوا ما مکه دای سره مکه نو سره خلاف سنت وعده دی خلاف سنت عمل دی آئے کی مکه نه فلا تقودوا ما مکه دای سره دی وی یره دوی خوراک کو منه اسی وتور نه الله وی کینه ما وسره کی ور بیا خوراک تړو شي خلاف سنت کار دی فلا تقودوا ما مکه دای سره حتا تر پوری خودو چونو دی یا دې سن غیره په خبرونو کې او کو سره کې ناسي په خلاف کار کې نو چې هغه کوم سزا ملاويږي اب تعالی ملاويږي انکم یقینا تاسو اذن پداو کې چې سره کې ناسي شریعت نه خلاف کار کې نو پداو کې تاسو مثلو انکم یقینا تاسو اذن مثلو پداو کې پشان د دی وین چې دې کوم سزا ملاويږي اب تعالی الله درکې هغه سزا چې تاسو سره خلاف کار کې کېناسته ان الله بشک الله پاک جامع المنافقین جمع کون کې د منافقانو والکافرین والکافرانو فی جهنم جميعا وجهنم کې ټول الذين كسان يتربصون انتظار کوي تا يتربصون بكم انتظار کوي دی پتا سو باندې د مصیبتونو وان کان لكم کشروی تاسو لرا شریعت نه خلاف کار مکوا دا اوس چې دا محمد زمان چې دا وفات شو دا زموږ رشتہ دار دي نو زه ورخاره شوم او زنانو ته مې پردې کې یو څو خبرې وکړې چې تاسو چې مو وفای زه چې درمن چې سترګو نوخ کې وایي بکلار کې نه چې تاسو جاري حدیث شریف کې راځي ان المیت لا يعذب ببكاء اهله مونیتا داغه اهل او عیال خپلوان چې جاری نو مونی تبیا عذاب ور کوي الله نو دا هغه مونی ته ور کوي چې رد نه کړي په دې باندې دې ته حق کتلی وي ناغله بیا سزا ملایويږي نو زنانو ته می بیان کو مې چې کوم سنت طریقه دا پاغي باندې تاسو صحیح کې نه دا سترګو نوخ کې وایي چې مړیوشي پلار رور زیدا جدا شي نو نبی اسلام ابراهیم بچي وفات شو سترګو مبارک نوخ کې وایي صحابه کرام فرمایي چې حضرت تاسو موږ جړه نه مونږ کړیو نبی علیہ السلام ورته فرمایا تاسو جړه نه نیمه نکړي زه چې غمجن شي نو سترګو نه به اختیار وکړي وي تاسو ما چونه منې کړي چې مو وخی آسان نه مو وي سندره مو وي ستاینه مکوي مخسر مټه کوي هغه نه تاسو منې کړي نو الحمدلله اوس پکلی کې کافی فرق راغلی دی هغه رشتہ داران شي نو هغه اوس لک سات کېږي چې اسپیټال کې وفات شو یو غنټه مخکې نو هغه چې کوم موږ کوشش کوو ان شاء الله چې سنت طریقې سي چې باغې باندې عمل وکړو مې چې کوله شي صحیح ده خبره ده نو دا خلاف د شریعت نه چې کوم کاری نو هغه ته وایا او چې بیا نه مني غم شي نو اخو غم کې هو سره به تاسو راځي او چې خادي وی پاره کې غلط کار کوي سنت خلاف سنت کار کوي مکه نو سره فلا تقودوا ما مکه نو سره الله وی الذين ان الله جامع المنافقين یقینا الله جمع کوي منافقان لرا والکافرین کافران لرا فی جهنم جميعا وجهنم کې ټول الذين كسان يتربصون بكم انتظار کوي پتا سبحان دې د مصیبتونو وان کان لکم پس کچری تاسو لرا فتم من الله فتح بره طرف د الله نو قالوا اذا لم نكن معكم انم غتاسو سره وان كان للكافرين او کچری کافرانو له نصیب حساب دفتنا قالوا اذا کافران الم نستحوذ علیکم انو مسلسی مونږه
تاسو په امداد باندې ونمناکم او آیا نو بچ کړم تاسو لرو من المؤمنین د مؤمنانو نو منافقان کافرانو سره ملګری چې موږ تاسو امداد نو کړی د مؤمنانو خلاف فالله یحکم بینکم بس الله فیصله وکړي په من تاسو کې یوم القیامه پر د قیامت ولن یجعل الله شری ان دغزل الله للکافرین کافرون لرو علی المؤمنین فمؤمنان باندې سبیلا لا د ملامتیا ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دوک کیدی الله سره وهو خادعهم او دا الله سزا دوکې بور کې دیتا وهو خادعهم دا الله سزا دوکې بور کې دیتا وإذا قاموا کله چې ودرېږي دی الى الصلاة منځتا قاموا کساله ودرېږي سست پستا یراؤون الناس ځان کوي خلکو ته ولا یذکرون الله ګوته ګرځو په سبق باندې ګوته ګرځي کوم یو ګوته نه ګرځي پرې سټه وخا وای وته ما وای مو ته پرواله وینا مو کوتا سم کېنه سړی تو پسان څنګه قرآن ته کینی هغه سم کېنه وإذا قاموا إلى الصلاة وكلاتي ودريق الإيمان زتاو قاموا كسالا ودريق الصلاة يراؤون الناس أزان خي خلقتاو ولا يذكرون الله ليدي الله لرو إلا قليلا مگر لگاو مذبذبين دو پرکتی بین ذالک ومن کفر و دا ایمان کے لا الہ اولائنی دا کسان مومنان سراو ولا اله الا او نه کسان منافقان سرا ومن يضلل الله چابان چې مور د گمراهي ولګي الله او سبب دا مندنو ولن تجد له شربون امید لرو سبیل لارو یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الكافرین منسی کافران لرو اولیاء پدوسای سرا من دون المؤمنین بيد مؤمنانو اتريدون يردل ريتانسو ان تجلو چوگزو ایتانسو لله اللہ علیکم فتاسبانی پا خلصان باندی سلطان مبینا دلیل خکارا وجد خکارا ان المنافقین دا حکم دا منافق اعتقادی دے ان المنافقین بشک منافق اعتقادی دے کافر وی فی الدرک الاسفری فاتبقى لاندك بي من النار دورهم ولن تجد لهم وشربون ممد ديلنا نصيرا امدادي والشرط دا منافق دا توبه منافق توبه باسی مخي دا مولا توبه ذکر کرے وا سورہ بقرہ کے آیت 160 کے تابو واصلو وبینو سورہ بقرہ آیت 160 کے د مولا د توبې درېسه تاب واصله وبینو توبه به باسي عمل با صحیح کی او اعلان وکړي چې دا کار مې غلط مې کولو دا کار نه پوهتیانه مې کولو یا په ضد مې کولو یا پوینم کوتای نه کېدا او دا امید توبې دو شرطه هغه سورې آل عمران کې آیت 89 کې آیت 9 کې تاب واصله توبه به باسي او عمل به صحیح کی د مولا د توبې دا دریم شرط وسره چې اعلان وکړي ځکه هغه پس خلک رواني چې اعلان اونکو نو توبه وای نه قبليږي د منافق د توبې څلور شرط ذکر کړي دغه خطرناک الا الذين مگر منافقان تابو چې توبه وکړه د منافقتنا منافقت نه توبه واسي واصلوا درس کو مخفن دریم واتسموا بالله امنګلو لګولې په کتاب د الله سلورم واخلصوا دينهم لله او خالص کو دین پر خاص الله لرام واخلصوا دينهم لله او خالص کو دین خاص الله لرام دا سلور شرطونه تابو واصلوا واتسموا بالله واخلصوا دينهم لله نچې دا سلور شرط پوره شو فاولئک مع المؤمنین دا کسان ما پمانا لمن دے من المؤمنین دا کسان دا مؤمنانو ندی وصوب ویوت اللہ
وسوف يؤتي الله زنة وربكي الله مؤمنين مؤمنان تاو اجر عظيما اجر لين ما يفعل الله بعذابكم ما استفهامية او موصولة دوارا معنی کی ما نافیہ او استفهامیہ ما استفهامیہ ما يفعل الله صدی کار دا اللہ بعذابکم کی عذاب در کی تاسو تاو ان شاکرتم کو شکر باسی تاسو و آمنتم ایمان اڑی تاسو دا اللہ سے کار دے چی تاسو لعذاب در کئی کہ تاسو ایمان اڑی او شکر باسی دا اللہ او دیم ما نافیہ ما يفعل الله بعذابكم نظر کئی تاسو تا اللہ نظر کے عذاب تاسو تا اللہ ان شاکرتم کو شکر باسی تاسو و آمنتم ایمان روڑی تاسو پا اللہ باندے کہ ایمان روڑی اور دا اللہ شکر باسی تابعداری کوئی بیا عذاب نظر کئی وکان اللہ دے اللہ پاکو شاکرن علیمو شاکرن قبل ان کے علیمو ویام لا يحب اللہ الجہر بالسوء دایت لگ مشکل دے لا يحب اللہ الجہر بالسوء عام خلق دا مانا کئی چی اللہ نخو لکی ماول اول ځان پوئی کئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء اللہ نخو کئی کنزلو من القول دوینانا الا من ظلم مگر چاپ مگر آسو چی ظلم پہ اکڑے شو چی ظلم پہ اکڑے شو نو کدے بیا کنزل کئی نو وی خیر دے نو کنزل نخو اللہ منکول کئی کنزل بنے کوئی سورہ انعام آت 108 گروئی سورة الانعام یوصل اتم آیات دومی سپارے اخیر مخو سورة الانعام آت 108 یوصل اتم دومی سپارے اخیر مخو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين او کنزل مکو یا کسانو تاو یدونا چلاوت کئی دی من دون اللہ باید اللہ نو شرک کئی نو کنزل والا مکوا فیسب اللہ نو کنزل بو کی دی اللہ تاو عدوان دوجہ دشمنینو بغیر علم دوجہ دنا پویتیانا دزد دوجہ نو دی بیا استاف دیتا کنزلو کی کنزل مکو کنزلو نو اللہ منی کول کئی دلتا مانا سنا قائد محترم شیخ القرآن مولانا موطیف سے آئی مانا دا سکئی لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول لا يحب اللہ الجہر ندخواق اللہ تاو ویناو دا شرکاو من القول دا وینانا بسوء کلمہ دا شرکاو نخواقی اللہ فزوراو وینا دا شرکاو الا من ظلم او ظلم پمانا دا اکرہا الا من اکرہا مگر آسو چی زور اکڑے شو پد باندے سمطلب دا شرک کلمہ دا خو خندا خو الا من ظلم الا من اکرہا زور پتا باندے اکڑے شو تو کافرانو راگیر کی او توبہ کا دا تمانچا توبہ کی رتونی ولو چی دا شرک کلمہ ہویا دا کفر کلمہ ہویا نو اس دا وقت کی کہ تا کمزور برداشت نشے کولے نو پخلا باندے ہویا او زر تا مکوزوا زر لے مکوزو پخلا ہویا نو بیویلے سے او کنا تا مضبوطی وان برداشت کولے سے طاقت تیوی نو بیا مویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے بگر مشوگو بانے واچولو او گڑی بے پکیخی غٹ غٹی تیگی او اغب اللہ ننا چغی والی احد 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 اللہ یو دے نو برداشت کولے سے دغا سے اوکا بہتر دے اوکا برداشت نہیں سے کولے کمزوری نو بیا پا خلبانی کلمہ ویا دا کفر او ظلل مکوزوا اور دے معنی تائیدو سورہ نحل گو رئی
قائد محترم شیخ القرآن سے پدی بانے دا قرآن آیات بیا پیش کئی سورہ نحل سوال سمجھ پارا آیت نمبر 106 یوصل شپاگما سوال سمجھ پارا سورہ نحل آیت 106 یوصل شپاگم من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہا وقلب مطمئن بالایمان من کفر باللہ چاچے کفر اکبا اللہ باندے من بعد ایمانی پر ایمان ددنو الا من مگر مافتے اغسوکا اکرہا چے زور اکرے شو پد باندے چے پا زور پہ دا کفر کلمہ ہوئی نو پخلا دی اوئی وشرط دار چه وقلب مطمئن بالایمان او زړه د مضبوط په ایمان باندې د زړه نه نه وای خپل دی وای ولکن من شرب بالکفر صدرا لیکن چا چې پران استلا او کفر سره سینو کله زړه نه دی ویني بس بیا کافر شفالهم غضب من الله نو په دې باندې غضب دې طرف د الله نو ولما ذون عظیم دې پر عذاب لوی نو دا کفر کلمه که در باندې وای په زور نو مرګ نه به بچ کېږي کو وجنی دی نو په خلا وای زړه مو کوزوا او که تکلیف ته ځان نیوي چې بیا بهتره ده می وایا نو ورپسې بیا وای بیا مانکم لا يحب الله الجار بسوء من القول نو نفخ الله توینو کلمه د شرک من القول دوینانو الا من ظلم الا من اکرها مگر پاچا باندې چې زور وکړې شو نو په خپل دی وې زور ته نه کوزي وکان الله سميعا عليما وکان الله دی الله سميعا اوریدون کې عليما پویام وصلا تا باندې پوي چې دا زړه نه ویلې دا او کنا صرف په خپل دی ویلې دا هغه الله ته پته ده ان تبدو کو سرګندوي تاسو خیرن کلمه توحید او توفو یا پټوي دلرو او تافو یا مخړوي تاسو انسو ان کلمې د شرک نه استادان لګول چې څومره طاقت دي ناسو کا فین الله وبشک الله پاک کان دی افون قدیر اب کون کې قدرت والا ان الذين بشک کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله باندې ورسوله په پیغمبرانو دنو ويريدون إرادة لريدي أن يفرقوا جبلتون تاولي بين الله ومن دالله ورسوله ومن پیغمبران دالله ويقولون وعيدي نؤمن إيمان ورمونگا ببعضين پبعض پیغمبران بانده ونغفر ببعضين انکار کونگا پبعض بانده ويريدون إرادة لريدي أن يتخذوا جنيسي دي بين ذلك ومن ذلك سبيلا لارم اولائکم الکافرون حقا دا کسانم دی کافران پرشتیا واتنا ترکنے دمگا للکافرین کافران لرا عذابا مہینا عذاب دردناک عذاب اسوکون کے رسواکون کے والذین کسان آمنوا باللہ ایمان روڑے پالا باندے ورسولی اپا پیغمبرانو داللہ ولم یفرقوا بیتونی نوے کڑے جدائی نوی کڑی بین احد منهم ومن جوتن کی دینا اولائک راکسان سوف یؤتیم زنچ والمکرشی دیتا اجورام اجرنا ددئی بدلے ددئی وکان اللہ دے اللہ پاکا غفور الرحیم وکن کے مہربان منسکون بیا نور سبق کو انشاءاللہ ارزانو کئی